بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم وقاص هارون کتونکو دا وخت موجود یم په ویلج کونسل دنگرام کې کوم ځای کې چې 13 ورځ د کورونا وایرس 2 کیسونه مخې ته راغلي. نن ضلعي انتظامیه اهلکار ورسره ټي ایم ای او واسا اهلکار هم راغلي دي. دلته به د کلورین سپری کوي. ورسره به د ضلعي انتظامیه اهلکار به دغه کوم چې کرنټاین شوي کورونه دي هغوی ته به د فوډ هم ورکوي، یعنې اشیاء خوردنوش به ورته ورکوي. موږ به تاسو ته ښایو دغه ټول منظر. زموږ سره اوسئ. راغلی یو دنګرام ته، دنګرام یونین کونسل ته. په دې کې د 2 کسانو د کرونا دغه چې هغه پازیټیو راغلی دی او د ټي ایم ای بابوزئی طرف نه به حکم ټي ایم ای ایڈمنسټریټر صاحب ټي ایم ای بابوزئی هغه راغلی او د محلې کې اوس دا سپری کېږي ستاسو مخامخ، چونکې موږ سره ماشین دی د دې کوڅو لپاره خصوصي طور هغه موږ دغه کړی هایر کړی دی او نور چې کوم داسې غټه بل ګاډي په منیټر باندې. نو اوس په انشاءالله تعالی دغه کور جو تاسو ولیدو چې دې کې لګې دي قسم سپری کوي او ورسره بیا د دې محلې د دې کوڅې کم کم ځای چې د هغوی تګ راتګ شوی دی هغه ځای به انشاءالله تعالی هغه به کوو. زه د ضلعي انتظامیې انتهایی شکرګزار یم چې هغوی رالو. په هغې کې واسا، ټي ایم ای او د فوډ دپاره لوکل ایڈمنسټریشن، نور پولیس، نور انتظامیه ښه کافي ایکټیو ده. خپل پرفارمنس دلته په ډېره ښکلې طریقه باندې ادا کوي او هر یو ادارې خپل خپل کار وکړو. خو مزید دلته زموږ نور څه ریکوایرمنټس دي د دې علاقې د ښه فیوچر دپاره. زه به یم چې په هره محله کې دې دلته واټر ټینکس ولګوي، د هغې سره د پاکې اوبه سینیټایزر د دغې افیکټډ فیملیز له ورکړی شي او نور داسې چې د هغو نه څه کیدی شي، کومې ادارې چې په دې کار کوي د هغو نه څه کیدی شي چې هغه دا مرض مزید خور نه شي، څه کیدی شي د صفائی په مد کې، د فوډ په مد کې څه کیدی شي چې دې کسانو سره هیلپ وکړي. اوس زموږ سره په دې کلي کې دا 2 کیسز راغلي دي. نو د دې سره د دې مزید پیلاوېدو نه د بچ کېدو دپاره به زموږ د دې سره هیلپ کولی، چې دې سره موږ داسې هیلپ وکړو چې دې په کورونو کې په ځای پاتې شي او موږ انتظامیې والا یا زموږ د کلي چې کم خلک دي دا د دې سره مکمل تعاون وکړي او مکمل د دې خیال وساتلی شي چې دی بهر طرف پرې نه ښودی شي او دی په خپلو کورونو کې پاتې شي چې مزید خور نه شي. دا موږ ته دلته په کلي کې یو 2 کیسز راغلي دي او اوس پکې نوي څه انکشاف دي چې مخکې په دې کې نور کیسونه هم را روان دي. نو د ټول نه اول خو زه د کلي د خلکو ته دا خواست کوم چې یاره دا کم کمیټۍ دا مقرر شوي ده دا فلاحي کار کوي بغیر د تنخواه نه. دوی چې دی په دې باران کې د شپې د ورځې دوی هر ټایم چې دی منډې تړلي وي لږ د دوی په دې خبره باندې عمل وکړي. او زه د خپل ضلعي انتظامیې نه او څومره چې زموږ دلته کې د دنګرام کسان دي هغوی نه چې کم مالداره خلک دی چې یاره د دوی سره هغو خپل هیلپ وکړی شي، ځکه چې دوی ته مشکلات راځي چې کم کورونه والا کورنټاین شوي دي او هغو ناست دي قرنطینه دي.